الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد ډېرو محترمو او عزتمندو مشرانو همزولو او کشرانو وروڼو الله تبارک وتعالی چې دی دنیا ته کوم نظام د دین اسلام په نوم باندې ورکړی دی چې هغه مونږ زده کړی دی بار بار مونږ دوهراوو هغه د دې دین اسلام مختلف پهلوګانو کې یو پهلو د اسلام د حیا نظام دی او د اسلام د حیا نظام یوازې د زنانو دپاره نه دی بلکې حیا یو جامع لفظ دی د زنانو دپاره پکې صرف پرده ده پکې زیاتی حکم دی چې زنانه به پرده کوي د دې نه علاوه د حیا نظام د سړو ښځو دواړو دپاره دی بلکې د حیا په حوالې سره چې سوره نور کم قانون ورکو نو د ټولو نه اول سړو ته حکم وکړو الله تبارک وتعالی فرمایي چې مؤمنانو سړو ته ووایه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم مؤمنانو سړو ته ووایه چې نظرونه دې ښکته کي نظر دې بچ کی او د خپل شرمګاهونو حفاظت دې وکړي یعنی د ټولو نه لومبنی پوړی د بې حیایۍ هغه نظر دی او د دې د ټولو نه لومبنی حکم سړي ته دی نظرونه ښکته که نظر بچ که شرمګاه به بچ شي د بدکارۍ نه او د بد اخلاقۍ نه به بچ شي نو د اسلام د حیا نظام او د دې سره اسلام د دې په نتیجه کې د خاندان حفاظت کړی دی د اسلام خاندانی نظام بلکې حقیقت دا دی
چې خاندان د اسلام خصوصیت دی. د اسلام نه بغیر بل ځای کې خاندان نشته. دې ته خو خاندان نه ویل کېږي چې مور خپل بچي د یو وخته پورې وساتي، د ډوډۍ د رزق بندوبست یې وکړي، تربیت یې وکړي او بیا خبره ختمه شي. دې ته خاندان نه وایي. دا خاندان دې ته که خاندان وایي نو دا خو د ځناور هم شته. چرګ هم خپل بچي د یو وخته پورې ساتي ته له خواله نشي ورتلی، ځان وجني، سر ورکوي. کېدای شي ته سر ورنه کړې د بچي دپاره، لیکن ځناور خپل سر ورکوي، د بچو حفاظت کوي. او ځناور چې بچو له څنګه رزق پیدا کوي او په کم محبت او مینه باندې مور خپلو بچو له رزق ورکوي، د خوراک انتظام دومره کېدای شي ته ونه کړی شي. لیکن دا ټول خصوصیات خو د ځناور هم دي. هغوی هم خپلو بچو له د ډوډۍ د هغې مطابق چې کوم رزق دی د هغې بندوبست کوي. نو دې ته خاندان نه وایي. د ځناورو څومره ځناور ته تپوس وکړه د ده پلار څوک دی، هېڅ پته نشته. مور کومه یوه ده، بچی کومه یو دی، او ماما کومه یو دی، او تره کومه یو دی، او ترور کومه یو ده، دا نشته هلته. او زمونږ د اسلام نه بغیر چې کومه معاشره ده په دې دنیا کې، دا مغربي معاشره ده. خو دا مغربي معاشره موږ هسې نوم اخلو، دا یو سمبل دی. حقیقت دا دی چې کم نظام د اسلام په خلاف ده، نو په مغرب کې دی او که په مشرق کې دی، د ځناورو نظام دی. په مغربي معاشره کې دا چې څومره د اسلام خلاف معاشره ده، دلته د مور او د پلار څه درک نه لګي. د یو وخته پورې خو د ځناورو مور معلوموي، او دیو که مور معلوموي پلار نه معلوم. نو تاسو د ځناورو د نظام چې د هغې کې کوم سسټم دی او د مغربي معاشرې د اسلام نه مخالف چې کومه معاشره ده، د دې دواړو جایزه چې والی دا دواړه یو شی دی. نو اسلام خو د نکاح حکم کړی دی، یو مضبوطه رشته ورکړې ده، یو مضبوط خاندان ورکړی دی. او زمونږ په خاندان کې دا معلومه خبره ای. تاسو دلته چې څومره خلک په دې جومات کې ناست یې، نو تاسو د خپل خاندان مضبوط بنیادونه هر چاته معلوم دي. دا خاندان د پلاني ځای نه را روان شوی و، زمونږ پلانی نیکه پلاني وخت کې په افغانستان کې پلاني ځای کې و، او بیا د هغه زوی پلانی او د هغه زوی پلانی، پته نه لګي د 10 او 15 او 16 پشت پورې خلکو ته خپل خاندان معلوم وي. یعنې نسبي خاندان هم معلومي. او زمونږ چې څومره د علما دي، محدثین، دیو ته خپل سند دا دی که نه، دا یو خاندان دی که نه. یو عالم دین ته خپل سند د حدیثو معلومي تر کوم ځای پورې، تر امام بخاري پورې ورته معلومي، او د هغه نه بره سند خو هسې معلوم دی. نو په اسلام کې د خاندان نظام دی، او دا ختمیږي نه، پلار ورکیږي نه، پلار نه، نیکه د 10 او 12 پشته پورې چې څومره دیو ته یادي. نو تاسو خیال کړی دی اکثر د پخوانو خلکو په کورونو کې د خپل خاندان ټوله شجره هغوی لیکلي موجودي. او زمونږ د تر اوسه پورې دا چې کوم څو پورې لا نظام زمونږ شته، نو تاسو چې شناختی کارت دفتر ته ورشئ که نه، نو ستاسو یو شجره نسب هلته موجود دی، او که ستا هغې څه غلطي نو دا ټیک که، نو ستا فیملی ټری معلومه ده، ستا خاندان معلوم دی. دا د اسلام خصوصیت دی. نو دیو رشته خو د اسلام نه نقل کړه، واده کول دي، لیکن دیو د خپل زناورتوب نه راونه وتل. د دیو سره خو د نکاح د ښځې او د خاوند میا بیوي
دا نمونه نشته د دیو سره بوای فرند او ګرل فرند ورسره دی د دیو کوشش دا دی چې په خپل اصلاح خو نه کوي نو موږ ځان سره خراب کی مسلمان ملت په دې کې چې د خاندانی نظام کم تحفظ دی او بیا دلته حقوق دي یوازې داسې نه ده چې خاندان دی دې خاندان کې چې پلار معلوم دی نو د پلار حیثیت دی او پلار حقوق لري د مور معلومه ده نو د مور حیثیت دی او د مور حقوق دي او بچه معلوم ده نو د بچیم حقونه دي دلته الله تبارک وتعالی خاندان جوړ کړی نو په خاندان کې بیا سړي ته د قوام حیثیت ورکړی دی الرجال قوامون علی النساء سړي په ښځو باندې قوام دي د دې قوام خپله معنا محافظ تحفظ کولو والا پروټیکټر مینټینر د دې ټول معاملات سنبالولو والا او د دې انتظام کولو والا نو د خاوند حقونه معلوم او یوازې حقونه نه دي خاوند ته حق ورکړی دی دې کې شک نشته لیکن د دې حق په نتیجه کې خاوند ته ذمہ داری ورکړي دي او خاوند قوام جوړ شوی دی چې اختیارات ورته میلاو دي قوام دی مشر به د کور او د خاندان دی لیکن د دې مشرۍ سره سره ذمہ داری ورکړی شوي دي رزق به ته ګټې ډوډۍ اوبه جامه پیزار نان نفقه علاج د دې زنانه چې څه ضرورتونه دي دا ټول ستا په ذمه دي نو مغربي معاشره کې دی وایي موږ ښځې ته حقونه ورکوو نو حق یې ورته دا ورکړی چې رزق به ته ګټې نوکري به ته کې مزدوري به ته کې کنډکټري کې که نرسنګ ته ځې که بازار کې دکانداري کې چې څه کې خو سته د خپل رزق خپله ذمهواری او اسلام ښځې ته وایي وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی په کور کې دننه ته ښه په آرام باندې کښېنه او په حیا کې کښېنه په حفاظت کې کښېنه دا ټوله ذمه داري د سړي ده نو سړي ته د قوام حیثیت ورکو لیکن ذمہ داری هم ورکړي او زنانه په کور کې کښېنوله کورس کارونه ورته حواله کړه او دا د خاندان یو پوره نظام او سړی د دې مشر مقرر کړو ته ذمہ دار یې ستا نه به تپوس کېږي او مخکې ورځو کې زموږ سینټ د پاکستان لوی پارلمان سینټ یو بل منظور کړی دی خواتین د تحفظ بل د تشدد د ممانعت بل نو چې په کوم ځای کې په یو ځای کې چړته د ښځې سره خاوند زیاتې کړی دی وهل ټکولي کړي دي ظلم یې کړی د دې خو اسلام د ټول ناول مخالف دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي خیرکم خیرکم لاهله وانا خیرکم لاهلی په تاسو کې د ټولو نه بهترین انسان هغه چې د خپل کور والا دپاره ښیي او فرمایي زه د خپل کور والا دپاره د ټولو نه زیات ښه یم او چې کوم ځای کې څوک ظلم کوي نو د ظلم مخالف د ټولو نه اول اسلام دی لیکن د هغې په آړ کې د اسلام ټول خانداني نظام تباه کول وایي چې سړی به د دې بل دا چې قانون جوړ شوی دی اوس او دا د افسوس خبره ده زموږ په موجوده اسمبلۍ کې چې د چا حکومت دی که نه پی ټي آی د دې سره مسلم لیگ پیپلز پارټي دا ټول شدید مخالف د دیو د لاسه یو بل چې څه غم او مصیبت جوړېدی شي جوړی ورته یو طرف ته خلک په جیلونو کې پراته یو د ملک نه بهر ټول تښتېدلي دا غله دي دا دي هغه دي شدید اختلافات لیکن دا بل چې پیش شو نو هېڅ اختلاف نه و ټولو حمایت وکړو ځکه دیو چې په څومره اختلافات دي لیکن دا د اسلام په خلاف ټول یو دي د جماعت اسلامي یو سینیټر دی مشتاق احمد خان صاحب او هغه پاسېدلی دی هغه د شپې شپې دا بل کتلی هم دی داسې په ډرامایي انداز کې بل راوړی د شپې تقسیم کړی په انګریزي ژبه کې علما په انګریزي ژبه نه پوهېږي دا پکار چې په اردو کې پکار و که نه او بیا سهار یې فوراً د بجټ په منځ کې پیش کړی چې دا فوراً منظور شي
هغه د شپې شپې کتل او یو هغه پې خبره کړې ده او څو علماو د هغه حمایت کړی دی. دین علاوه ټول یو او بل منظور شو. مطلب څه دی؟ سړی به خپلې ښځې ته غصه نشي کولی، او که ښځې ته قار شو نو ښځه به زر ټلیفون وکړي، فوراً موبایل ټلیفون به وکړي، پولیس به راشي، سړی به ګرفتار کړي. تاسو ټول ځان ته ګورئ، بل څوک نه دی. سړی به ګرفتار کړي. دا بله خبره زموږ زنانه به دا کار نه کوي، لیکن چې کومې زنانه ووي یو ځل چې زما سره زیاتی وکړو نو دی به ګرفتار شي، تاڼې ته به لاړ شي. او د ښځې دپاره به د پویه کولو دپاره کمیټي مقرر شي، او په سړي باندې به پابندي ولګي، کور ته به نه راځې. نو ته به چېرته یو ټریکر به ولګي، پای کې جی پی ایس به لګېدلی وي، دی په دې حدودو کې دننه چې راننوځي نو پولیس ته به پته لګي ګرفتارۍ به ښځې سره خبرې ونه کړي. اسلام څه وایي؟ ښځې ته نصیحت وکوي، بستری جدا کوي. چې کله داسې خبره راشي او دا تباهۍ طرف ته روانوي، خاندان تباه کېږي، طلاق به وکړي، ګزار ورکه ووهه. او چې بیا د ښځې او د خاوند منځ کې اختلافات پیدا شي، الله تبارک وتعالی په خپله یو کمیټي جوړه کړې ده. ستا کمیټۍ ته حاجت نشته، دا کمیټي الله جوړه کړې ده. کمیټي څه ده؟ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. تاسو د الله دې خبرې ته غوږ کېدئ. دا خبره چې چاته څوک پوه شي پې، د دې نه ښه کمیټي چې الله ضمانت اخیستی دی، ضمانت ورکړی دی، باقاعده ذمهواري اخیستې ده. هغه څه ده؟ فرمایي که تاسو یریږئ، خاندان والا ته حکم دی د دې ښځې او د خاوند په منځ کې د اختلاف نه، چې د اختلاف یې زیات شو، مسله حل کیږي نه، لکه څه مشکل شته دی، نو د سړي د طرفه یو حکم، یو ثالث مقرر کوي، د سړي په خاندان کې یو مشر مقرر کوي. ځکه دا هغه خاندان دی چې دیو غواړي بېعزتي دې ونه شي، خاندان دې خراب نه شي، ښځه او خاوند دې جدا نه شي. وحکما من اهلها، او بل ثالث د ښځې د خاندان نه. ځکه که څوک مخلص کېدی شي همدغه د ښځې خاندان خپل کس کېدی شي. دا دوه مقرر کوي او دیو د صلح کوشش وکړي. خو د الله ذمهواري څه اخیستې ده؟ تاسو دغه چې الله ذمهواري واخیسته او داسې ذمهواري اخیستې ده، سړی قرآن کریم لولي دلته داسې سړی ودرېږي، حیران شي. دا د ښځې او د خاوند رشته الله ته دومره محبوبه ده، دومره محبوبه ده چې الله پکې ذمهواري اخیستې، دا کار زما دی. فرمایي ان یریدا اصلاحا، که دا دواړه حکمین، دا ثالثان اصلاح غواړي، یوفق الله بینهما، الله به د دې ښځې او د خاوند منځ کې موافقت راولي. خو چې کوم ځای کې دا جرګه جوړه شوه د ښځې د طرفه او د سړي د طرفه، ثالثان مقرر شو او صلح را نغله، پته ولګېده په دې دواړو کې یو یا دواړه مخلص نه وو. که په صلح کې دیو مخلصي، الله به د دیو منځ کې موافقت راولي. دیو ولا کمیټي یو به د ډي سي نمایندهی، یو به د بیروني NGO یو نمایندهی، چا راغلي د دې دپاره دی چې دا ټول رشتې ختمې کړي. تاسو دا ووایسئ، اندازه ولګوئ که نه. بچی دا په دې بل کې دا دي، بچی پلار نه خفه شو، زر به پولیس ته ټلیفون وکړي، پولیس به راشي پلار به ګرفتار کړي. دا د یورپ قانون دی، نظام دی. هلته په سکول کې ټیچره د په ناروې کې وم، نو ما ته هلته ملګرو کیسه وکړه، ټیچرې ماشوم داسې ولیده چې خفه ناست دی، راوغواړي څه چل دی؟ بعد نن ما ته پلار قار شوی و. دا ولې قار شوی و؟ ما خپل بوای فرینډ کور ته راوستی و، نو هغه راته غوسه وکړه. دا د پاکستانو مسلې دی. هلته بوای فرینډ جینۍ راوسته کور ته، لور 14-15 کاله لور ده، ځان سره هلک را روان کړی دی، کور ته راله کېناستي، پلار تپوس کې بچی دا څوک دی؟ دا زما بوای فرینډ دی. نو پلار نصیحت وکړ، نه بچی دا کار به نه کوې. هغې زره پولیس ته ټلیفون وکړو، نو پولیس راغی، پلار ګرفتار کړ. دا کار دی بیا وکړو، بیا به جیل کې پروت دی. دا د یورپ نظام دی، دا دلته هغه قانون منظور شوی دی. د دې بل نه که تاسو نه خبر ویې ګورئ، سټډي کوئ، همدغه شی دی. لور ته څه نشي ویلی، زوی ته څه نشي ویلی، غصه نشي کولی، پولیس ته بس راځي ګرفتارېږي. تاسو انداز څه دپاره کوئ؟ تاسو اندازه ولګوئ، نتیجه به صحیح. نتیجه به دا وي چې سړی به وایي زما دماغ خراب دی، زه واده کوم،
پیسې به زه راوړم، خرچه به زه کوم، ګټه به زه کوم، ستړی کېږم به زه، او خوري به یې ښځه او ما به جیل ته لیږي، زه به قارېدی نه شم. نو دې ته بیا دې ته خاوند نه وایي، دې ته خانسامه وایي، دې ته کوک وایي، دې ته ملازم وایي د کور. نو دا د اسلام د خانداني نظام خلاف یو لوی سازش الله تبارک وتعالی دی دیو ته هدایت وکړي. دا ټول نظام بل طرف ته روان کړی دی. دیو د دې په دې سینټ کې یو کس و چې د دې خلاف مخالفت یې وکړو، زموږ مشتاق صاحب، الله دې ورته اجر ورکړي، الله دې صلاحیتونه نور ورکړي. لیکن دا نور ټول لیبرل چې څومره ځان ته وایي، دا ټول یو دا بیل منظور کو. زمونږ په ملک کې به څه قانوني بیا بس د یورپ نظام، خانداني نظام تباه، د ښځې او د خاوند تعلقات داسې دی، د طلاق رجحان چې دا به څه ښځه او خاوند سره د سره نکاح مه کوئ، بدکاري، بد اخلاقي، بوای فرینډ، ګرل فرینډ وغیره، دا نظام شروع بشي او سړی نکاح، دماغ یې خراب دی چې نکاح کوي. نو د زنا رجحان مخکې کول او د نکاح حوصله شیکني کول، دا بل څه مقصد کیدی شي؟ زموږ خانداني نظام تباه کول. الله تبارک وتعالی دې په موږ ټولو باندې رحم وکړي، الله دې په ټول امت باندې رحم وکړي.